सर तاسو का एजुकेशन मिनिस्टर وې تاسو بس داسې دوه سټیپس اوچتول. ها مختصر لاول خو به زه د ملګری جواب ورکوم چې هغه چې کله وي چې زمونږ د معاشره له د هغې دپاره نه د موږ خو معاشرې نه بزنس جوړ کړی دی نو زه به دا ووایم چې موږ له پکار دی چې خپله سټیپ وي د رب دپاره پښتنو ځانونه وپېژنې ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. صحیح خبره ده. که زه د چا پته میم چې زما به یو حکمران راشي او زما سیسټم به بدل کړي نو دا زه ویسټینګ کوم نشي کېدی دا نشي کېدی امپاسبل ده. ما نه اکثر دا تپوس کېږي بل زه د ټولو خلکو ته انیر دا خبره کومه که تاسو ته د ای لرنینګ باره کې څه قسمه معلومات پکار وي څه قسمه د هغې دغه پکار وي نو هغه د ما سره رابطه وکړي په دغه باندې کولی شي په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې که زه ایجوکیشن زما په لاس کې راغی اختیار زما په لاس کې راغی یا زه ایجوکیشن منسټر شوم نو زما به دوه سټیپس وي. یو سټیپ دا دی چې هغه خلک چې هغې تعلیم نه دی کړی هغې د تعلیم نه بار دی او د هغې ایج هم اوس شوی دی نو زه به هغې ته بیسک لیټریسي پروګرام شروع کړم. 2 میاشتې کې هغې ته اردو انګلیش یا بیسک میتھس داسې شروع کړم د هغې نه پس به هغې په ټیکنالوژي باندې پوهه کړم هغې په انټرنیټ باندې پوهه کړم هغې په کمپیوټر باندې پوهه کړم او د هغې له داسې پروګرام شروع کړم چې هغه په دنیا کې څه وکړي شي چې نن سبا ضرورت دی. دویم چې کله ماته د اختیار راغی نو زما به ټول فوکس دا په پرایمري ایجوکیشن باندې وي دا په پرایمري ایجوکیشن باندې او پرایمري له به زه هغه سټینډرډ ورکوم هغه کتاب به ورکوم هغه لیول به ورکوم کوم لیول چې د دنیا موږ نه پټ کړی دی ځکه چې دوی خو ما له هغه سیسټم راکړی چې زما ماشوم زما بچې د ماسټر او پی ایچ ډي نه پس هم دا سوچ نشي کولی صرف د نوکرۍ سوچ کوي صرف د نوکرۍ سوچ کوي همدغه زما میسج دی چې موږ ټول را یوځای شو او دې دپاره څه وکړو پریکټیکل څه وکړو هر سړي مسایل بس انشاءالله. اول خو زه سټیپ اوچتوم زما زړه کېږي چې زه یو سکول کولاو کوم اوس دا پاتې و زه به دا کولاوم انشاءالله. زه دا ټایم لایف به هم لګیا یم چې زه به ډېر زر